الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټیم ډیر شکرګزار یم. ان شاء الله نن چې دا کوم پروګرام دی دا صرف د کرپشن خلاف دی. دا د دې صوبې چې کومه غلا شوې ده دا د غلا مطابق موږ راوتی او موږ سره چې دا کوم خلک راوتل نن د دې ټولو شکرګزار یم او ان شاء الله نن نه بس صوبایي حکومت به چې کوم دی په ختمېدو دی ان شاء الله ختمېږي به د الله په فضل او کرم سره. دی چې کوم کرپشن وکړو او کوم چیکونه تاسو اوس وکړه په میډیا باندې دی باندې چې کوم شی ثابت شو هغه ټول پاکستان ته واضح شو او مختلف ملکونو ته. نو زه چې کوم دی ادارو هم دا مطالبه کوم چې داسې ناهله خلک دا فوراً چې کوم دی یا جیرونو ته ورسوي یا د صوبایي اسمبلي خالي کوي. دا کومه صوبایي اسمبلي چې نن موږ د چا مخې ته ولاړي که نه نو دا اسمبلي چې کوم دی دا به ختموو. ته دې بل حل نشته دی او همیشه لپاره چې کله په دې ملک باندې په دې صوبه باندې ظلم کېږي ته دې خلاف یو پاکستان پیپل پارټي راوتې ده د مظلوم د همیشه لپاره د مظلوم دپاره حواس پاکستان پیپل پارټي اوچت کړی. کاغه ذوالفقار علي بټو، کاغه محترمه بېنظیر بټو، کاغه سیف علي زرداري صاحب، که اوس بلاول بټو زرداري دی او که زموږ دا صوبایي قایدین دي دا ګوره دا پارټي صرف د غریبانانو ده. دا نن چې موږ راوتي زموږ څه مقصد نشته دی نه موږ څه الیکشن کوو نه د عوام موږ څه روټونو دپاره راوتي دي. دا صرف دې دپاره راوتي چې دا کم کرپشن شروع دی دې صوبې سره کم ظلم شروع دی چې دا کم ظلم شروع دی ته دې ظلم د تپوس دپاره راغلي او همیشه لپاره پاکستان پیپل پارټي هغه د ظالم خلاف ودرېږي او د ظالم نه مظلوم خلاصوي. نو زه ټولو عوامو ته اپیل کوم چې درې ځل د عمران خان په نوم باندې دوکه شولی. درې ځل خلک وایي چې یو ځل چا دوکه کړې هغه دې خدای ووایي او چې په دویم ځلي څوک دې دوکه کوي ما دې خدای ووایي نو دوی په درېیم ځل هم دوکه شو. نو زه د عوامو ته راپیل کوم چې نن نه بس وګورئ بار بار سره ظلم کېږي دا بچي په اور باندې مه سوځوئ. نن زموږ بجلي نشته دی. پاکستان پیپل پارٹی زندہ باد عمر خطاب زندہ باد. زموږ نن چې کوم دی زما په پي کې 84 کې د زندۍ نه والا د مسیزو پورې د بادر کلي پورې د اشره پورې د قمردین ګړی عطا محمد ګړی خوناباتونه یاره اجازه آباد زما چې څومره لکه ده دې کې بجلي نشته دی. 88 غنټې شپږ غنټې بل هم ورکوو که کوم ځای کې د بل مسټیک نو بجلي خو زموږ د KPK ده موږ ته خو د بل ضرورت هم نشته چې موږ یې ورکو او د هغې باوجود هم چې کوم دی 5 غنټې زموږ لوډ شیډینګ دا زه مرکزي حکومت نه دا دغه کومه لکه صحیح ده موږ دا ویو چې موږ د صوبایي حکومت خلاف راوتي خو موږ مرکزي حکومت هم یادوو چې مرکز کې کم مشران ناسي هغې له هم دا پکاره چې نن دا خیبر پښتونخوا ولې دومره غټه ګناهګاره ده. که د علم په لحاظ وي که دیندارۍ په لحاظ وي نو خیبر پښتونخوا کې علم او دینداري ډېره زیاته ده. او که په غیرت باندې وي په غیرت باندې هم خیبر پښتونخوا په دې باندې ټاپ ده الحمدلله. موږ سره چې څومره پاټ علاقې پراته دي چې کله د انډیا او د پاکستان معاملې نو اول ټوپک دا خلک رالي او نن چې کوم دی بجلۍ پسې دی ګرځي رزق پورې دی حیران دي په تکلیف کې دی ولې دومره غټ ظلم کېږي. اول چې زه په کوم ځای کې اوسېږم هلته 5 غنټې بجلي نه وي هلته زموږ ګیس نشته دی ډېر بد حالات شروع دی. زه ګورنر صاحب ته هم دا وایم او زرداري صاحب ته هم دا وایم شیره دا کوم مشترکه حکومت دی بره شهباز شریف سره صحیح ده موږ صوبایي حکومت خلاف راوتي بالکل بې شکه دی کې شک نشه پیپل پارټۍ په جنډه په نښه موږ د دې پارټۍ والا خلک یي خو دومره ده چې دا بره کم خلک ناسي او موږ باندې کم ګیس کم بجلي نن دا ګوره موږ دا خلک وسوځېدل دا هر سړي خو سولور وس نشته دی او که سولور یې هم لګوي بعضې ټایم په خیرات او په سوال باندې د ورځې به کار وکړي د شپې به بیا څه کوي د هغې دپاره پاکستان پیپل پارٹی. او زه خصوصا چې کوم دی د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي چې دا موږ سره تصویران لګېدلي زموږ مشر دی زموږ دا فیصل کریم کونډي نه دا مطالبه ده چې صحیح ده صوبایي حکومت خلاف به موږ چغې مو موږ راوتیم انشاءالله د کرپشن نه به دا خلک دا غریبانان خلاصوو د الله په فضل او کرم سره او دا ظالمان به رانیسو. خو دی نه دا مطالبه کوم فیصل کریم کونډي نه چېرې زما په پي کې 84 کې د بجلۍ ډېر بد حالات دی زما د ګیس بد حالات دی خو زه ګیس بهرحال اوس خو وړی دی خو تکلیف شته ولې بغیر د ګیسه کېږي نه او د بجلۍ خو ډېر سخت بد حالات دی. نو که زموږ په دې افتر نیمه کې بجلي ټیک شو ښه خبره ده که نه بیا زه د فیصل کریم کونډي ته یم چې زه به روډ بندوم زما د الکي ډېر غیرتي خلک دي
په الله به ورکړي چې دا په یو اواز ما پسې به زرونو خلک راوځي نو انشاءالله د الله په فضل او کرم سره بیا چې کوم دی زه د نورو انپیاګانو والا په شان ته نه یم چې ټیک ټاک کې به جوړوم اول ته به زه مله ګریډ مخې ته به کښېنم مین جي ټي روډ به بندوم چې چیپ ایګزټ څو پورې نه راغلی او زما د پي کې مطالبې نه یې منلي نو د هغې پورې به چې کوم دی ما میدان روډ روزګار نه